السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو اوریدونکو کتونکو څنګه یې؟ روغ جوړ او خوشحاله یې؟ الله مو خوشحاله لره. نن د محرم الحرام اولنې ورځ ده چې دا د اسلامي کال اولنې ورځ اولنې تاریخ دی. د دې نه چې دی د نن نه 1443 هجري شروع شوله. د ټول نه اول خو زه تاسو ټولو اوریدونکو کتونکو ته مبارکبادي در کوم چې الله تعالی دې دا کال د ټولو مسلمانانو دپاره د خیر د عافیت د خوشحالو سبب او ذریعه وګرځي. الله دې ټولو مسلمانانو د خوشحالۍ ور نصیب کړي او ټول مسلمانان دې الله تعالی د بدیاتو آفتونو مصیبتونو نه او دغه رنګې وبایي مرضونو نه الله تعالی خو انسانان او خصوصا مسلمانان محفوظ وساتي. خوږو اوریدونکو څنګه چې تاسو ته ما وویل چې نن د محرم الحرام اولنۍ ورځ ده، نو ما مناسب وګڼل په دې چې په دې موقع باندې تاسو سره د محرم د اولنۍ ورځ یو خاص وظیفه چې ده هغه تاسو سره شیر کړم چې دا هم د مسلمانانو دپاره د خیر سبب او ذریعه وګرځېږي. کم مسلمان رور چې د محرم الحرام په اولنی تاریخ یعنی د نن تاریخ شروع شو، په دې اولنی تاریخ د ختمېدو پورې کم مسلمان رور 113 پیرې چې دی بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي او دا د ځان سره کیدي محفوظیه چې دی په کور کې کیدي، نو الله تعالی به دغه کس یا دغه خاندان دغه کور چې دی الله تعالی د مصیبتونو تکلیفونو نه چې دی او آفتونو نه محفوظ ساتي. نو محترم ورونو چې څوک دا پیغام اوري نو بخپله هم پې عمل وکړي او د نورو مسلمان نورو سره شیر کړي چې هغوی دپاره هم د خیر سبب وګرځېږي. خو دومره ده چې دا کومه وظیفه مې درته عرض کړله ذکر کړله نو دا قرآن یا حدیث کې داسې نه ده راغلی. مفتی شفیع صاحب مفتی تقی عثماني صاحب په دې باندې په جواهر الفقه کې لیکلي دي چې دا داسې قرآن او حدیث کې نه ده راغلی، خو دومره ده چې د بزرګانو دین په تجرباتو نه وتلې ده او برکات شته دی. نو دغه باندې پخپله هم عمل وکړي. نن اولنۍ ورځ ده نو پخپله هم دا عمل کې راولئ او د نورو مسلمانانو ورونو سره شیر کړئ. الله تعالی به یې د هغوی دپاره د خوشحالو سبب او ذریعه وګرځوي.